دروازې وتلې دي لیکن دشمن هلته هم دغه غوښتله چې دا پاټیان حساب چې زموږ صوبایي امیر دی چونکې هغه په بیروني ملک کې دی د کورونا په ناروغۍ باندې د هغو زړه ستاسو سره دی عثمان خان کاکړ د هغه 6 کاله کونیکو په سینټ کې هغه وایي کله زما راسته لاس چې نه زما څخه جدا سو یقینا دا د افسوس مقام دی لیکن د خوشحالي مقام دا دی چې د عثمان خان کاکړ دا شهادت ټول مظلوم اقوام سره یو موټی کړله سره یو لاس یې کړله زما درخواست دی د دې غیرتمند ولس څخه چې د پاکستان په تاریخ کې د پی ډي ایم د اتفاق اتحاد درنه پر نو راغلی تاسو به د پی ډي ایم مرکزي قائدینو او د هغه د قیادت لاس مضبوطوئ تر څو پورې چې تاسو دغه حقوق نسي میلاو چې کوم اسلام درکړي دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غریالۍ خاورې دلته د پخواني هندوباغ اوسني مسلم باغ په دې لوی میدان کې راغونډ شوو د پښتانه قام د بلوچ او سند سرای کې د پاکستان فلکه کې دننه د هر ځای راغلو عزیزانو نن ډېره درنه ورځ ده پښتانه درانه خلک دي موږ به ډېر په احتیاط ګامونه اخلو موږ به په احتیاط غږیږو دا د خدای فضل دی چې نن د عثمان خان په شهادت باندې د پښتون قام ټول سیاسي پارټیانې د جمعیت علما اسلام اکابرین اسفندیار خان ناجوړه دي زما ایمان دی چې دی به هم وایي نن نه دی راغلی خو اصغر خان یې نمایندګي کوي د پی ټي ایم مشران زموږ وروڼه زموږ عزیزان ناست دي بلوچ دغه هم ناست دي ورونو دا یوه خبره طی ده د ما سره به ملګرو یو رنګه بل رنګه خبرې کولې دا خبره طی ده چې عثمان خان په ناجوړي نه دی مړ عثمان خان د ناجوړۍ په دوران کې د سر ظلم سوی دی جبر سوی دی زیاتوب سوی دی ځکه دې پارټۍ ځکه دې قام دا اعلان کړی دی چې زما د دې قام د شهیدانو په لار کې یو بل غمی وپیدل شو دا زموږ ذمہواري نه ده چې عثمان خان چا شهید کوي موږ که چا پوښتنه کوله که چا تحقیق کوئ په پاکستان کې عدالتونه شته په پاکستان کې ډېرې زورورې ایجنټانې شته لیکن دوی خو وتلي دي هغه په دې وتلي دي پر دې راځم موږ لیوني نه یو موږ لیوني سپین نه یو لاړلي موږ دا خبره میاشتې مخکې وکړه چې وروره که زموږ بچیان ورونه دوستان عزیزان مارم وخوړل ذمهواره ISI او MI دي بیا دا خبره شهید عثمان خان په سینټ کې وکړه په سختي یې نه ده کړې په شکنځا یې نه ده کړې ډېره په نرمه یې وکړه چې وروره زه یو خبره عطاالرحمن د دې ګواهي وکړه ګواهي به یې څه ده کوله دی ناست زموږ ملګری دی داسې یې نه ده کړې چې چاته یې دمکۍ ورکړه داسې یې وکړه چې ما ته خلک ټلیفونونه کوي و ما ته وایي دا نظریات پرېږده دا د پښتانه د حق خبره پرېږده دا د مظلومو خبره پرېږده کنې بیا به خدای مکه دا د سره وکړو دا به وکړو عثمان خان په ډېره نرمه وویل اته کرېټ تاسې واورئ چې وروره پر ما خپل ژوند نه دی ګران پر ما خپل بچیان نه دي ګران پر هر چا یي خو داسې نه دي ګران دا خبره زه ځکه کوم چې زه په توره تیارې کې ورک نه سم چې زه په توره تیارې کې مړ نه سم موږ تاسو ته ځینې خبرې نشو ښکاره کولی
د موږ سره په یو رنګ نه بل رنګ کې پاخه شواهد شته پاخه شواهد شته چې هغه دې خواته خبره وایي بیایي او که سم ایمانداره محقق وي د پارټۍ ملګري به هغه خپل معلومات ورته کښېږدي چې دا وګوره دا سړی څه کوي دلته دا څه ته ننوتلي دي دلته دا زما ذمهواري نه ده زه پیریانان نه لرم تا ته زه دا ښه وایسم چې د عثمان خان کور ته چې دی په کور کې دی سړي ننوتلي دي څنګه ننوتلي دي چیرې ننوتلي دي دا به موږ خپلو دوستانو ته پټ وایو او که چا انصاف کوئ او زموږ پر هغه باور و هغه ته به یې موږ ښکاره کړو ویدي پښتانه د شهیدانو کام دی پښتانه دلته موږ راجمع شوي یو د پی ډي ایم په معنا زه فضل الرحمن صاحب ورور ناست دی پی ډي ایم که واقعي ما مولانا صاحب ته وویل ما ستا بې مرضي ما یو خبره کړې ده وړمه ورځ د میا نواز شریف ډېر اوږد ټلیفون و د عثمان خان دپاره ډېرې اوږدې خبرې یې وکړې ډېرې دغه یې وکړې ما ورته ما په زیارت کې داسې ویلي دي ډول تا څه ویلي دي بیا ما هغه ورته بیان کړه طاهر صاحب دا ټول ولس یې اوري پی ډي ایم د شوق دپاره نه دی جوړ شوی پی ډي ایم د دې دپاره نه دی جوړ شوی چې موږ د چا مور و پلار ته ښکنځا وکړو پی ډي ایم د دې دپاره جوړ شوی دی چې د پاکستان په سیاست کې به جاسوسي ادارې آی اس آی ایم آی جرنیلان هیڅ کار نه لري لاس به کاږي او کې نه کاږي زه تجویز کوم مطالبه کوم چې نواز شریف مولانا فضل الرحمن او موږ د پښتونخوا ملیان پارټي خلک بیا چې که نور ملګري راګرځېدل موږ به پر دې کام غږ کوو او داسې غږ به کوو لکه امام خمیني چې وکړي داسې غږ به کوو مولانا فضل الرحمن به دا اعلان کوي نواز شریف به دا اعلان کوي چې قطعا په سیاست کې موږ جنرالان نه منو دلته به آئین به بالادستي منتخب پارلیمنت به د طاقت سرچینه وي او هیڅ سیاسي سړی به هیڅ وزیر اعظم به د دنیا هیڅ خارجه وزیر به جرنیلانو له هیډ کوارټر له نه ځي او که ځي پکار دا دی چې مولانا فضل الرحمن او میا نواز شریف دا اعلان وکړي چې د جرنیلانو سره د امریکې یا فرانس یا بل هره معاهده چې وه هغه د پاکستان د ولس نه ده دوی پوسه د نور جنرالان یې پوسه د موږ سره چې مجلس کېږي هغه به د نواز شریف او د مولانا فضل الرحمن د پی ډي ایم پر بیانیه کې بیانیه پی ډي ایم جلسه پکار دا ده په 4 جولای په سوات کې زموږ جلسه ده هر سیاسي سړی چې راولاړېږي اوله خبر به دا کوي چې د سیاست کې به آی اس آی ایم آی جاسوسي ادارې کار نه کوي که دا پاکستان څوک بچاول غواړي که دا پاکستان څوک چلول غواړي د آئین تشریح سپریم کورټ کوي ججانې کوي د آئین تشریح ای کور ججان کوي موږ خاص کوو دا زه د ځان دخوا وایم انشاءالله په فضل الرحمن صاحبو په دغه به هم ومنم په میا نواز شریف که څوک پاکستان بچاول غواړي او واقعي مجلس کول غواړي سپریم کورټ دی د ټول پاکستان د سیاسي خلکو د جرنلسټانو د سیاسیانو پی ډي ایم پکښې پلانا پکښې زموږ ټول پکښې ګول میز کانفرنس به راوړي په هغه کې به د سپریم کورټ په مخ کې موږ دا فیصله کوو چې هره اداره به په هغه چوکاټ کې اوسي چې آئین ښوولی په دا آئین کې پښتون په تکلیف دی پښتون تقسیم دی ملګرو خبره وکړه دا یوازې عثمان خان کاکړ نه دی د جمعیت علما اسلام ډېر ښاغلي ملایان په توره شپه خلکو ونیول په سیخانو یې لاسونه ورمات کړل تش په دې چې ته د جنرالانو نومونه ولیاخې هغه پښتون زه بې غیرته بولم چې دی د جنرالانو بادشاهي مني هغه پښتون زه بې غیرته بولم چې دی به جنرالانو ته نه وایي چې ځه زموږ په چاونۍ نه نوځه تا څه کار دی دلته عزیزانو خبره دا نه ده موږ لیوني نه یو پر موږ ځانونه ګران دي او موږ پاګلان هم نه یو
موږ داسې نه یو چې موږ د شهادت کارخانې خلاصې کړي دي او په زوره خلک شهیدان کوو. تا زه وژلی یم، یو نه، دوه نه، درې نه، له باجوړه نیولې تر خیبر پښتونخوا پورې. ځینې خلک وایي 80,000، 80,000 دي نه وي، 10,000 دي، 10,000 دي نه وي. عثمان خان یو سړی، دا پښتو وطن دی، دا د اسلام وطن دی. د پښتانه په وطن کې، د اسلام په وطن کې د انسان مرګ پر دوې خبرې جایز کېږي. یا به خدای نه خواسته د چا نازولي وژلي، پلار به یې وژلی، زوی به یې وژلی، د چا تاوان به یې کړی، بیا په پښتانه وطن کې ستا شریعت کې هم ستا حیا به نه کوي، جرګه به نه کوي، بیا یې مرګ خلک کوي. یا به خدای نه خواسته څوک د چا په عزت لوڅېدلی، په کور به یې ننوتلی، په عزت به یې ګوتې، د دې په اخوا د پښتانه په وطن کې هم په قرآن کریم کې هم مرګ نشته. دا زموږ مرګونه، دا عیسی جرنیلان یا د بلای بتر د ایمای جرنیلان دا داسې وبوله. پښتانه د بدۍ په معنا پوهېږي، پښتانه بدیدار خلک دي، پښتانه د بدۍ په نتایجو پوهېږي. پښتنو بچیان چې مري له باجوړه تر خیبره، دا چې دی غږ نه کوي، په دې نه کوي چې دا بیا بل کتاب خلاصېږي او که یو وار خدای دې ورځ نه راولي. پښتانه موږ بچیان د دې دپاره نه دي راوړي، موږ بچیان د دې دپاره نه دي راوړي چې څوک پرې په تورو تیارو یا په سپینو ورځو ووژني. موږ ویلي دي، بار بار مې ویلي دي، عثمان خان، د عثمان خان پیښه بالکل سمه د تشدد پیښه ده، د وهلو پیښه ده. زه دا درته وایم، زه وایم، زه ما داسې شواهد لیدلي دي، په دې ما یو ملګري ته نه دي ویلي. نن مې خالي د بچیانو مخکې خبره وکړه، هم په دې امانت چې ما ول چاته به نه وایاست چې عثمان خان د موټر ما نه ولید، غږ نه و چې عثمان خان کور دی، یو سړی ننوتلی دی، په منټ کې دننه دا راووته. بیا نور به په دغه ځای پرېږدم، بیا څه کسان نور ننوتلي دي. دا ستا زموږ کورونه داسې دي، ورسې ته بې پل وهې، ته بې پل وهې چې څوک ننوتلی دی. ما خو دې لیدلی دی چې دی ننوتلی دی. تا کار وکړي، زنده باد. خو شاتورینې د خاصې تر پلو ګورې، د کرم وار دې تېر شو، اوس د یارو وار ته ګورې. د یارو وار د پښتانه وار د عزیزانو، موږ ته کام ته وایو. نواب صاحب مجلس وکړي، مرګري دغه وکړي، منظور خان وکړي، مولانا صاحب وکړي، موږ په تلوار فیصلې نه کوو. ته یې ته خواست ته یې وټاکې، خلک وټاکي، هغه ته به موږ خپل شواهد کښېږدو، بیا د موږ سره عقل شریک کړي، د موږ سره پوه شریک کړي. که موږ ګرم وو په ګرمه راته ووایاست، او که ګرم نه وو بیا به دغه د مازدیګر لمر دی، د خدای په مخ کې به د موږ سره وعده کوئ، که مې نور څه کول که مې نه کول، پر کور به یو سړی د کام د لښکر دپاره موږ طلاق کوئ. بس موږ به دې نه کوو. دا مشران ناست دي. منظور خان خبره وکړه، ما منظور خان ته هم دا خبره کړې وه، علي ته مې هم کړې وه، بیا ملګرو ته مې هم کړې وه 2 کاله مخکې. او عثمان غني په دا ارمان کې شهید شو چې وسړی دا کام یو جرګه غواړي. اوس چونکې ګرد ملګري ناست دي، اشاره مو وشوه، فضل الرحمن صاحب ملګري به خبر کړي. زه دا وایم وروره، دا 3 میاشتې د ګرمۍ چې تېرې شي، دا 3 میاشتې د ګرمۍ چې تېرې شي، د پښتانه پر خبرو دا ظلم، دا جبر په افغانستان کې مداخلت، په افغانستان کې تماشا، پر دې به مولانا طاهرمان صاحب، منظور خان، ملګرو 3 ورځې جرګه په بنو کې کوو. په بنو کې 3 ورځې د پښتانه کام جرګه، ټول پښتانه علما، ټول پښتانه سیاسي پارټیانې، پی ټي ایم، فلانا فلانا ګډ به کښېنو، د کام مسایل به بیانوو، د هغې حل به دغه کوو. بله خبره عزیزانو، موږ پاکستان زموږ ملک دی، افغانستان زموږ مورنی وطن دی، په انګریزي کې وایي مدرلینډ. دا زموږ ملک دی، هغه زموږ مورنی وطن دی. 40 کاله کېږي، خدای ته وګوره،
ما فضل الرحمن صاحب ته خاص کړو ما په زیارت کې دغه ته خواست وکړ چې و ملا فاضل صاحب ګوچانمو کې بندي و اوس مذاکرات مولانا فاضل صاحب مولانا غني برادر دلته زموږ صدر غني خدای ته وګورئ جنګ درکمه کندهاریان وایي خبره کوله یو څه نه پوهېدم ولې یاره میدان شغالي شو ما یو چا پوه سړي څه پوښتنه وکړه چې دا چغالي میدان نو څه شي دی ده راته وویل په پوهېږم نه خو داسې مې خیال دی چې دا جنګي حیوانان خو نومزری دی پړانګ دی ریږ دی کوږ دی لیوت دی پلانا دی چې دا ګرځي لمړي کړي نو پر میدان شغالان پاتې شي ملا فاضله خو خواست درته کوم ملا برادره خواست درته کوم ملا غني ته محترم ډاکټر غني ته خواست کوو د هغه وزیر خارجه ته خواست کوو چې خدای ته وګورئ که د دې خوا ځوان طالب مري زموږ بچی دی که هلته په ځنګل کې ولاړ ځوان هلک دی 20 کلن د وطن دفاع کوي زموږ بچی دی راسئ نه به زه له وژنم سره کښېنئ دلته مولانا فضل الرحمن الیکشن کوي بل یې کوي پلانا یې تاسې یې وکړئ بل څوک که درتله که نه درتله طالبانو که تی د افغانستان الیکشن وګاټئ پی ټي ایم به په زور په خوا زه درولم 12 کسه د نواب صاحب د فلاني ملګرو په مشرۍ کې فضل الرحمن موږ به ګرده سو مبارکي به درسو نن ډاکټر غني صدر دی ملا فاضل تیز موږ صدر لیکن جنگ بدول پکار دی بټ عثمان خان ته راځو عثمان خان نه زموږ دا شوق دی چې موږ په زور عثمان خان کامي شهید اعلانوو یا زموږ دا دغه دی عثمان خان دا اجتماع څوک بې وده نه مني خان شهید پکښې چې د پښتانه څه زموږ شهیدان سوي دي دونه لوی اجتماعات پر بل چا نه ده سوي دا په خپله دا ثابتوي چې ولس د هغه فکر ملګری دی ولس د هغه فکر ملاتړ دی چې د کم فکر نمایندګي محترم محمد عثمان خان کوي زه د عثمان خان وروڼو ته وایم چې مهرباني وکړه کلاک شه عثمان خان ستا موږ دې دپاره نه یو راغلي چې عثمان خان ستا ورور او نه دې دپاره راغلي چې بس ته مهرباني عثمان خان د کام شهید دی د کام د لارې مل دی د کام د لارې سپایي و د کام د لارې غازي و دا کام د دې جرګه د دې ناسته د دې مجلس هادي پښتانه واده وکړه چې پر کور به سړی درکوم جنګ به دې موږ نه کوو پاکستان نظریه پاکستان که موږ رښتیا ووایو او خامخا به وایو نظریه پاکستان د پښتنو قرضداره ده نظریه پاکستان په نامه موږ پښتانه ته موږ بلوچ ته موږ سندیانو ته لویه برخه پښتانه ته په لکاو کال جیل راکړی دي موږ غږ نه دی کړی د دفاع سوچوالي په کور کې دي موږ په سلګونو وژلي بلوچ خوارکی نوروز خان په قرآن شریف دې راشوه کوي بیا دې پانسۍ د عطاالله خان زوی فلانی حسابی وروره موږ خالي په دې پام کوو چې موږ د بدۍ په معنا پوهېږو خدای دې ورځ نه راولي که پښتون تا دې ته مجبور کړي لکه مجبوره یې چې بیا به خدای دې فضل نه سم ویلی بیا به وایي عطاالرحمن ناست و فلانی ناست و محمود درنې خبرې کولې نیکې او بدې خبرې یوه خبره واضح کړو چې پر ګام ګام بچي مري چې پر ګام ګام بچي مري زما دا پکښې اول وار زما ده چې پر ګام ګام بچي مري پر ګام ګام کارکنان مري زه مسلمان نه یم زه پښتون نه یم که زه د پښتونخوا د دې فکره واوښتم زما په مخ راتوروئ او که ته پر شا شوې ستا دې ملامت موږ فکر راسئ موږ سره مجلس وکړو موږ څه فکر کوو اصغر خان یا منظور ملګری یا پښتونخوا ملي پارټي یا جمعیت علما اسلام موږ له تا خیرات غواړو موږ له تا زکات غواړو موږ له تا څه شي غواړو هېڅ له تا نه غواړو خدای دې د پنجابي وطن سره زه خدای دې د بلوچ د راغله ښایسته کړي خدای دې د سراکي زما د وطن نعمتونه چې الله پاک دلته په دې وطن کې پیدا کړي دي که هلته دي که هلته دي که هلته دي او زما پلار نیکه ساتلي دي دا باندې اول حق زما د بچي دی په خواست یې درڅه غواړم په جرګه یې درڅه غواړم
د وکیلانو په پاس یې غواړم د جمعیت علما اسلام یا د اسلام د علماو په حساب یې درڅه غواړم د مدارسو په حساب یې درڅه غواړم د جرګې په حساب یې درڅه غواړم او که دې مجبوره کړم بیا به داسې پښتانه راپنډ شي بیا به ورته ووایي چې وروره یو لنډ لرګي پرېږدي خدای به غر که طالبانو خدای به غر که پښتونخوا کارکونانو دا زورور پنډ لرګي پرېږدي چې ماغزه ورسره برابر مهرباني خبره دا ده عثمان خان صاحب دې خدای ښه وکړي د قرآن کریم حکم دی حکم نه دی وینا یې ده چې شهید مړ مه بولئ شهید ژوندی دی دا دغه شعر هغه ووایه نواب صاحب خوشحال خان خټک ځوان زوی مړ و خامخا زور یې ورکاوه دی چې راغلی ټوټک سیسټم پورته کړي ګل ارمان چې ته د افغان په ننګ کې مړ وې خبر یې ما زده ده ګټه به هم زده کشکې ځوان زوی د افغان په ننګ کې مړ وی نه چې ګول روان دی له تلتکه نواب عثمان خان خپل عمر تېر کړي دغه دې ډېر خوانه به دی د عثمان خان زوی دی د 27 کالو دی زما پلار چې شهید شو د 25 کالو دی د 27 کالو دی زما پلار شپږ شپېته کالو د پلار شپېته څو دی یو دوه شپېته زما پلار شپږ شپېته کالو ما ډېرو سپېڅلي کړی و ستا پلار دوه شپېته کال دی کرا ورته کښېنه دا دي پښتو وطن دی